قسمت می په حلالو کې روان کړی مولا، حرام و فحشین می امان کړی مولا. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. ای رب ستا پلار کې سرو نغدو پدار کې سرو نغدو پدار کې ستامینه کې زړګي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب الاستعفاف عن المسألة في غير المصالح الدينية. امام بخاری رحمت الله علیه رحمتا واسعه په خپل صحیح البخاری کې په کتاب الزکات کې 40م کتاب دی 50م باب یا ترجمه الباب قائمه په دې مسله باندې چې ځان د سوال نه ساتل پکار دي په غیر مصالح دینیو کې. لکه یو مصالح دینیه دی معنی ته دی یو دینی غرض د پاره غواړي چې د یو چا نه څو غواړي، مثلا مدرسه دی دا یا مثلا جماعت جوړیږي یا یو مسکین دی داغه د پاره چا نه غواړي، دته مصالح دینی ویل کیږي. غیر د مصالح دینیونه شریعت د دینه منع کړی دا، وعید پر راغلی دی. نو دی وجنه تعبیر په استعفاف سره وکړه. استعفاف باب استفعال له طلب د عفت د سوال کولونه. باب الاستعفاف باب د په بیان د طلب د عفت او پاک دامنۍ او ځان ساتلو کې عن المسأله د سوال کولونه د دنیا د چانه. یو سوال کول د دین دی هغه جایز دی، یو دا دی چې د چانه سوال کې کتاب الزکات کې دا راوړ چې دام د خیر او خیرات او صدقات سره تعلق لري. فی غیر المصالح الدینیه قید سره کې خوستو چې دا وسره طبعا شارح یې خیره په غیر المصالح الدینیه معنا چې غیر د مصالح دینیه نه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. دا حدیث شریف امام بخاری په 6400 کې راوړی. التم ذکر کړی په دې حدیث شریف کې امام بخاری دا حدیث د عبد الله ابن یوسف التنیسی پر روایت سره نقل کوي چې دا د امام بخاری استاد دی. هغه روایت د امام مالک نه کوي، هغه د عطاء ابن یزید اللیثی نه چې دا هغه استاد ابو سعید خدری رضی الله عنه. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي ان ناس من الانصار یو څه کسانو د انصارونو سالو غوښتنه وکړه د مال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نام فعاتواهم. نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته ورکړه. ثم سالو بیت غوښتنه وکړه د مال فعاتواهم به وتور حتی نفذ ترڅو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه شی او اخلاصو حتی نفذ ما عنده شيء شو سره خلاص. فقال به فرمایل ما يكون عندي خير، نه موجوديږي نه راځي زما سره کمال. ما موصوله متضمن د معنا د شرط، یعنی ما سره کمال نه پیدا کیږي مگر فلن ادخره عنكم، زاغ نه ذخیره کوم د تاسو نه چې تاسو له درنکم. دا به جواب داغش یا معنا بداش لن احبسه واخباه وامنعكم اياه، زاغنی سارومه د تاسو نه بلکې هغه تاسو ته در کوم. ما سره چې سره راځي هغه تاسو ته به شک در کوم. خو خبره دادا ومن يستعفف چا چې طلب د عفت وکړه سوال نه ځان وساتو، طلب د عفت وکم عفت په ځان کې راوست، ځان د سوال نه ساتل. يعفه الله، نو الله به د عفت ورکی، الله به د سوال نه بچ کی، الله به اسباب د ته برابر کی د غنا. ومن یستغنی چا چې اظهار د غنا وکړو
یعنی ځان کې تم او توقع د مال پیدا نه کړ چې بس غنیمه پروا نه ساتم. نو په استغنا او استعفاف کې دا دی چې ځان د سوال نه په وساته. استعفاف او ځان د سوال نه بالکل جدا وساته او اظهار د غنا وکړو. ومن یستغنی کې معنا د اظهار یعنی اظهار الغنا. یغنیه الله والله بدل غنی کی د خپل دربار نه. ومن يتصبر چا چې په تکلف او په زور سره صبر او تحمل او برداشت وکړو په ضيق العيش په تنگسیا د ژوند باندې او دارنګي په مکاره د دنیا او په تکالیف د دنیا باندې صبر او کزان په زور په صبر باندې عادت يصبره الله ان الله بده صبر نصیب کی بالکل. وما اوتي احد عطاء نور کړه کی یو کستا عطاء د عطاء منفول ثاني شل اوعتیا خيرا دا بصفت شد عطاء غورا عطاء خيرا. وما اعطي احد ندور كشيء كستا عطاء خيرا غورا عطاء واوسع ودير بهترينا دا عطاء دې په الخير باندې من الصبر د صبر نه بهترین عطیا بهترین شی د صبر نه بهترین صفت د صبر نه بل نشته. چا چې ځان صبر ک ځان په صبر عادت ک ډیره تما توقع د خلکو نه کړه چې رب پلاني لري ورکو مال لري را نکړه او زیو ګرځو سوال کې د دې نه ځاو وساته. نو دا یو بهترین عطیه د الله د خوانه چې تعالی درکړي شي د صبر. زکه دا صبر چې دا جامع دی د مکارم الاخلاق. نو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه تنبیه ورکړه په یو خصلت د فضائل او د فضیلت نه سره د ورکړنه. اول او تمال ورکړو به وته یو خيستا توجیه او توصیه وکړه چې تاسو کوشش وکړئ چې ځان په صبر باندې عادت کړئ. دا غوښتنه د مال دا څه صفت نه ده، دا اظهار د فقر دا څه صفت نه ده، بلکې ځان کې صبر او تحمل را ولې د الله نه وغواړو، خواري محنت وکا، مزدوری وکا، په دې به الله تستا په مال کې برکت واجب تا ته استغنا در نصیب کی. حدیث ادب دا نو حدیث کې د باب سره وضاحت او ربط ادا شو چې استعفاف پیغمبر اسلام دې ته ویل ځان د ومن يستعفف دا شاهد شو د باب د. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله فأعطاه ومنعه. پدې باب کې امام بخاری سوار لسو او یوم حدیث ذکر کړي. عبد الله ابن یوسف التنیسی دا د استاد مخ کې تیر شو چې دا هغه استاد پدې کې مالک دی او بیا د امام مالک استاد ابو زناد دی عبد الله ابن زکوان. هغه د اعرج نه روایت کوي چې دا مشهور په اعرج سره ګډواله خپل خپل نوم عبدالرحمن ابن هرمز دی. دا ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي والذي نفسي بيده یعنی والله الذي نفسي بيده قسم په غزاد هغه الله باندې چې داغه په لاس کې زما روح ده. والذي نفسي بيده لأن يأخذ دا قسم نبی علیہ السلام د تاکید د پاره وکړه د دې لپاره چې دا رسته کلام په قوی کی. لأن يأخذ احدكم حبله خامخا چې سړی د تاسو نه واخلي خپل رسي فيحتطب نو دا د لرګو طلب کې لاړ شي باب ابتعال لرګي راغون کی به را اوچت کې اعلی زهري په خپل شعبان دي لرګي په سلاړ لرګي راغون کړ. مسلم روایت دی فيحتب بغیر تینا یعنی جمع د لرګوي وکړه به راوړل اعلی زهري په خپل شعبان دي ګډه راوړو. دا مزدوري شو کنه عربو کې نور د دې ډیره مزدوري خو نه وکنه چې آبادی بلکې دی بنگلې به یو مزدوري به نه اکثره مزدوري د شعب یا د بازار وا. فهو خير له نداد د لپاره غوړه من ان یاتي رجل اند دین چې داراشي وسړی تا فیسلو داغه سوال کې آتا هو منعه یا بول تصور کې یا بول تصور نکي. نو ګوره د بل منت په ځان باندې واغسته سره د ذلت د سوال نه او کورینه کې نو دا بل حرمان هم شو نو دا ډیره بد شو کنه. سوال دیو که ځان دی ذلیل کو یا به در کیا به در نه کینو دا بل تکلیف شي حسد هم پیدا کی. دانن سبا چې د خلکو سورانه ټوله پم دی باندې
او که خپل کور کې قلار کې ناسي د شینچی سره دې خپل سړه مړی وخړله او خپل حیا دې وکړه به دا بهترینه خبره ده. نن سبا اکثر څوک چاله نه ورکوي کنه سوال وکړي نه درکوي. نو اوس په دې سره حدیث کې فواید د حدیثونه دا فائدہ تراوته کنه چې اکتساب استغنا او کار کول دا ډېر زیات غوره خبره ده. دا ډېر ښه کار د دې نه چې خلکو نه سوال. یو روایت ابن عبد البر نقل کړی دی د عمر رضی الله عنه دا یې کې لیکلي دي مکسبه فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس. و یو کسب کاغي کې خیر دی لګ دناعت وی دناعت معنا لګ د سي ذلیل غوندي کسب وی کنه وای دا غوره دی د سوال نه. لکه ذلیل کسب په کسبونو کې څه شی دی مثلا دا حایکی دا حلاقی دا یا مثلا نور داسې بعضی کارونه دي چې خلکو ته داسې کمزوري او خراب کاری. عمر رضی الله عنه وای دغه کار ولو که دناعت پکې دی غوره دی د دې نه چې د خلکو نه سوال وکړي. څه بهترین قول دی ځکه خلکو نه سوال چې کوي یا به در کې یا به در نه. نو حدیث شریف کې فضیلت دی د اکتساب د لاس کار په لاس باندې مزدوري ځان له وکړه. دارنګې دې کې فضیلت دی د وظیفې او د همت کولو. بیا مکاسبو کې بهترین کسب علماو ښودلی دی. بعضې وایي تجارت دی بعضې وایي صناعت دی بعضې وایي زراعت دی. خو غوره دا دی وایي چې زراعت دی ځکه ډېر خلک د دې نه پیدې اخلي. بیا په دې کې امام شافعي رحمت الله علیه وایي تجارت وایي بهترین کسب دی ښه کار. او دارنګې امام قسطلاني وایي چې نه بهترین دا زراعت دی ښه ولې ځکه چې دې کې توکل هم دی او بل ډېر خلک ډېر مخلوقات د دې نه استفاده کوي. د هوا مرغۍ او د ځمکې تر میږیانو پورې هر شی د دې نه خوراک کوي. نو دې کې ډېر اجر دی او ډېر ثواب دی. نووي په شرح د مهذب کې لیکي شرح المهذب فی صحیح البخاري د مقداد ابن معدی کرب یو روایت نقل کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یده. بهترین خوراک یو سړی چې خوړلی دی هغه دی چې د لاس ګټي. نو عمل د لاس دا ډېر بهترین دی هر یو چې عموما که زراعت وي او که دارنګې تجارت وي او که صنعت وي. خو دونه د زراعت کې بس دا دی چې نفع عامه ده ټولو انسانانو دواب ته. خبره دا ده په حدیث کې اصل کې فضیلت ښودل شوی دی د دې چې کسب او کار وکړه. احتطاب لرګي راوړل غره نه نور چې هر قسمه څیز باندې ته د سوال نه ځان منع کولی شي. اصل کې مهم دا دی چې سوال مه کوه خلقنا غختني مكة. وبه قال حدثنا عبدان وقال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفي فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. روایت امام بخاری د عبدان نکی عبدان نوم دی عبد الله بن عثمان بن جبل المروزی. هغه د عبد الله بن مبارک نه روایت کوي. هغه استاد یونس ابن یزید ایلی. هغه د محمد بن شهاب زهری نه روایت کوي. هغه د عروه بن زبیر نه روایت کوي. د سعید بن مسیب نه سعید بن مسیب وایي چې حکیم بن حزام رضی الله تعالی عنه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړ د مال نو ما تیرا ک به می سوال ته وکړ ما تیرا کو به می سوال ته وکړ ما تیرا ک درې کړه به ویل اے حکیم ان هذا المال یقینا دا مال چې دی رغبت او میل او حرص د نفس دا دې ته د سیدې لکه سړی چې یو شینې میوې ته تازه میوې ته اشتها لري او ورته ګوري خوند کوي. ثم قال به فرمایل نبی صلی الله علیه وسلم دته اوس فرمایي چې
دا مال صحیح دی چې خضرتون په کتو کې شین دی، خوان کوي او په خوراک کې حلون خوږ دی. یعنی رغبت انسان ته ډیر پیدا کوي، ډیر رغبت پکې پیدا کیږي انسان ته. فمن اخذه چا چې دا مال واغسته بسخاوت نفس، په سخاوت د نفس سره واغسته، بدون د حرص د بدی باندې حرص ونکړ، او په سخاوت د نفس د معطي باندې هغه په خوشحالي ورک، او د په خوشحالي بغیر د حرص نه واغده، د حرص نو او د هغه رضا وا. فمن اخذه چا چې دا مال واغسته بسخاوت نفس، په سخاوت د نفس سره، سخاوت د نفس یعنی بغیر د حرص نه، او په سخاوت د نفس د هغه ورکون کې سره هغه په خپل خوخه ورکو بدون د سوال نه، نو بورک له فی، الله به ته کې برکت واچي، برکت به واچول شي ته پاغي کې. ومن اخذه باشراف نفس، او چا چې دا مال واغسته په تمه د نفس سره، یعنی تمه او تکوله حرص کوي. اشراف معنا څه ده؟ من اخذه معنا مکتسبا له بطلب النفس وحرصها عليه، دا مال حاصل کې په داسې حالت کې چې د زړه بینه او سره حرص کوي چې څوک راکي. وتطلع الیه، حریصو د دې تمه کوله چې څوک یو څه راکي، ورچانه تمه کول لاس وتنی، نو لم یبارک له، الله به ته برکت پکې وانه شي، لم یبارک له فيه. وکانا کالذی یاکل ولا یشبع، او دا سړی مثال دې دی لکه بشان دا کس چې خوراک کوي او مړیږي، نو دې ته جوع کاذب وای. یو مرض دی په انسان باندې راځي چې بسر څونه خوراکو کې نه مړیږي، دې ته جوع الکلب وای، بعض جوع الکلب وته وای. دا د څه ولګه دا چې څومره ته خوراک کې او مستا ولګه سيتي، ستا مړخ نه بس ولګري زيتي، دعا سر پکې نه. نو دا غرانګي سوال چې څومره کې به نه مړیږي، دیو جن سوالګر چې وګوري په لکاو روپې به خزانه کړي، بیا چې د زیدې خنۍ نه وسه مرشي، هغه پیسې هم ته پات شي، خوري نه سکینه نیا غوندي وای. دیو جن زړې جامې غوندي چې به خلک زکات نه راکړي، زړې چپړې غوندي به خلک زکات نه راکړي. کله دا سوالګر اکثر چې وګوري په خدای دې سره ډېرې پیسې دي. ما ته شراب قصه کوله، وې دا پنځري چې کله بند شو، یو کس چې هغه به بازار کې ریړه میړه ګرځوله جلال آباد بازار کې، او ما به ملکله کله پیسې ورکولې چې پام مې وکړو. نو هغه سړی قصه کوله ویل چې دغه وخت کې په جلال آباد ښار کې دا پنځري لوټونه بند شوي، وې دغه د ریړې والا چې ما به سره کومک کوو، کله کله 15 لکه کالداري راوړي چې الله تعالی بدلې ک د چا دی امانت دی. ما ویل چې دا خو ستاسو امانت نه دی. نن سبا د دې سوال نه کاروبار جوړ شوی دی. په دې بازار کې به وګوري ناس به خلکو ته پیسې راجمع کوي، ماشومان به چولي هغه لوي نشي دوا ور کړی. دارنګي حتی چې بعض خلک دومره لوی کاروبار کوي چې د باندې مصرف کوي، ټیکټ کوي، حج په موسم کې بیت الله شریف، عرفات او مینا او دغه مزدلفه په دلارو کې اچولي. نو دې ته اکتساب وایي چې د دې نه کسب جوړ کی ښه چې راځه بس کار جوړ کا. ماشوم په خاورو کې سملي، حتی په کابل کې په یخنۍ کې تاسو یقینو کې مایپر کې بعض وخت زنانه ماشوم چولې سملولې چې تال ته یخنۍ نه انسان نه ټینګي، او دې ماشوم له نشي ستنوالي او بس د خلکو نه سوال کوي. کابل کې زی په زی په بریکرو سره دالته ولاړی سوال کوي. دا ټول هغه خلک دي چې دې کې سړی حیرانيږي چې سره کومک کوي نه کی. دا غریب دی کمالدار دی، سړی نه لار خطا شي. نو نبی صلی الله علیه وسلم حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنہ ته څه وصیتونه وکړو چې حکیم داسې نه د کار داسې مکوا. او بیا حکیم ته نبی صلی الله علیه وسلم دغه نصیحتونه په دې خاطر وکړو چې ګوره دنیا چې د اخیسته ده خضره حلوه، فمن اخذه بسخاوت نفس بورک له فيه. په سخاوت سره دی واغسته چې هغه درکون کې سخی او استعامته دومره شوق نو پروا دی نو، الله به تب کې برکت واچي. ګوره او کته پته مو ته وقو باندې اخرین الله تبه برکت نه چی. نه داخله سوالګر چې دی د دې مثال به اور نبی رسول الله کله الذي ياكل ولا يشبع، خوراک کوي او مړیږي نه، د څو مرز په لګیدلې ده. دا حرص دی، دا حرص دی چې په انسان کې دا مرز راشي. انسان باید خپل نفس د دې حرص او د شرح نه وساتي. لکه ومن یوق شح نفسه فاولئک هم دیتا شح ولکی تبعی بخل او د مال سره مینه او حرص. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الید العلیا خیر من الید السفلی. الید العلیا ورکون کې د پاس او چت لاس د غوړه د غلاس نه چې غلاندي
ورکون کې لاس چې دی هغه ته ید العلیا وي، اغستون کې لاس چې دی هغه ید السفلا دی. اگر که د پاسه نه ونیسي یو سړی به سوال کو د چانه چې پیسې اغستې لاس به دغه د لاس د پاسه ورکو چې رد سي د پاسه نه راکا چاو تر ولي ویل یاره د حدیث کې راځي دین ځان خلاصوم. نو کته په هر طریقه باندې لاندې لاس ونیسي او که باندې خو ستا لاس ټیټ دی، ستا لاس ځکه اخستون کې لاس دی کنه، ورکون کې لاس که د بری که د لاندې هغه اوچت لاس دی. مراد د ید علیا او ید سفلا نه دا نه دی چې بس دا ټیټ لاس دی او دا جګ لاس دی، نه، ید علیا د بره اوچت لاس د چا لاس دی؟ هغه د ورکون کې لاس دی. دا غوره دی د هغه لاس د چې هغه لاندې دی او هغه ټیټ نیولی دی. ید علیا لاس چې دی هغه منفقه دی او ید سفلا هغه لاس سائله دی. فقال حکیم ابن حزام رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم توي ما ویل. فقال حکیم فقلت یا رسول الله، اې د الله رسوله، والذي بعثك بالحق قسم دی باغ ذات باندې چې تیر علیګلې په حق لا ازرع احدا بعدك، زبان نکم ما د یو کس نه پس دستانه هیڅ شی داغه د مال نه، یعنی د هیڅ چانه به هیڅ شی وانه خلمستانه ورسته. لا ازرع په معنا د لا انقص سره احدن د چانه بعد کستا د دې سوال نه چې د تانه مې وکړو یا ستانه علاوه چې د هیڅ چانه به چې د سیوڅو انخلم چې داغه مال په کم شي. روایت دي ساخري قلت فوالله لا تكون يدي بعدك تحت ايدي العرب، قسم مې په الله زما لاس به د تانه ورسته د عربو د لاس لاندې نشي، د جنس عربانو نه بزنور دسه غوښتنه ونه کړم چې زما لاس دي د سوال لاس ولاندې دي. دا زما د تاسو سره وعده شو حتی افارق الدنيا چې د دنیا نه لاړ شم. فکان ابو بکر الصدیق رضی الله عنه يدعو حکیما، دوره د خلافت د ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې ابو بکر صدیق براغوخت حکیم الى العطاء اغا عطاء ته چې هغه باور کوله صحابه کرامو ته. عطاء د بیت المال نه ور کړی ته ویل کیږي، بیت المال نه چاله څه ورکې. نو حکیم ابن حزام رضی الله عنه قسم خورلو کنه، نو فایا ابا هغه بنا غستا من انکار کوي يقبله چې دا قبول کی، د دین انکار کوي چې با دا ختم شونه را. فیا ابا يقبله، نو د دین انکار کوي يقبله چې دا قبول کی د صدقه د دینه. بیا په زمانه د عمر رضی الله عنه داو دایره اوختلیوتی او چې د برخه عتوی ورکی. فابانو به انکار وکړه داغه نه وانه غستا ان يقبل منه شيئا چې ستې واخلي د مال نه. نو فقال عمر ویلا مسلمانانو ته انی اشهدکم ز تاسو گواه کوم یا معاشر المسلمین د مسلمانانو جماعت علی حکیم په حکیم ابن حزام باندې انی اعرض علی حقه چې ز په د باندې د حق پیش کوم چې دا واخله من هاذ الفیر دی مالی پینا. فیا بعد انکار کوي یاخذ وجد واخلی. اخذ صحابه ایمانونو یواره قسم وکړو. فلم يرزع حکیم احد من الناس، کم نک په غختنه باندې حکیم د اچانه د خلقنا پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د اغمال. فلم يرزع حکیم خدا سیو کنه خلاص عین رست وعده وکړه، نو د وعده نه رست بیا داسې سره نغل چې حکیم دی د چا مال غستی حتی توفی چې وفات شو. په امارت د معاویه رضی الله عنه کې وفات شو تقریبا لس کاله تیر شي. نووي وی اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غیر ضرورت، د ټول امت علماء په دې اتفاق دي چې سوال می غیر ضرورت دا ممنوع دی شریعت کې. هیڅوک به سوال نه کوي د مال چانه او بیا د هغه چا پر رابطه باندې چې هغه د هغه مستحق نه دی، د هغه پر رابطه باندې خو صحیح قول لري چې ان حرام داغه د پاره حرام دی. ګوره دا صحیح او راجح او غوره قول دی چې د یو کس د پاره چې داغه بدن جوړ وي روغ وي د کسب کار او د غټي وټي سړی د غټي وټي هغه سوال کوي نو داغه د پاره دا پیسې حرام دي. یو حدیث د فراسینا ابو داود او نسائی نقل کړي ابن الفراسی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې سوال کوم اجازه ده سوال. یا رسول الله اسال خلقنا سوالکم، نبی صلی الله علیه وسلم تو الله وان كنت سائلا لابد فاسال الصالحین من ارباب الاموال. اول خدای چې چانه سوال مکو کبه سوال کې به نه کانو مالدارانو نه کواغه چې تعالی صدر کوي یو څه بدر کیدله.
نو به دې کې دلیل شي چې سوال کې نو به د چانه او کپټ غوندې چې ته پوهیږي دا ښه سړی دی او ستا ضرورت احتیاج دی نو هغه به څه درکړي. بیا الحاح په دې کې نه دی په کار ښه او بیا سوال د الله په مخ باندې نه دی په کار چې د الله په مخ راکا. ځکه یو روایت په معجم کبیر کې طبرانی نقل کړی د ابو موسی اشعری نه په سند حسن سره د نبی صلی الله علیه وسلم نه فرمای ملعون من سأل بوجه الله، ملعون دی هغه څوک چې هغه سوال کوي د خلکو نه بوجه الله د الله په مخ، وملعون او ملعون دی من هغه څوک سئل بوجه الله چې د الله په مخ ته غوښتنه وشوه فمنع سائله او هغه له به څه ورنکړو. وګوره دا روایت دی صحیح روایت دی ښه د چا نه به د الله په مخ سوال نه کې او چې به چا نه وکړو به چې د سره به ورکې ګوره. دا روایت امام بخاری په کتاب الوصایا کې نقل کړی دی، دارنګه په خمس او رقاق کې نقل کړی دی. باب من آتاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس، وقال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وزبل ترجمة الباب امام بخاری رحمت الله علیه دلته قائمي په دې ترجمة الباب کې دې خبره ته اشاره کوي د سوال نه خو منی وشو کنه په 50م باب کې اوس یو 50م باب په دې باندې قائمي چې باب دې په بیان د دې کې من آتاه الله شیئا چاته چې الله یو څه مال ورک من غیر مسألة بغیر دې نه چې د چانه سوال کړي ولا اشراف نفس او بغیر د دې نه چې د نفس تم ورته نه و به د تمنه او به د غوښتنه لکه یو دای چې زړه کې د تمه تیریږي خال یعنی زړه دې کیږي چې مال هم لګرا کی کنه دې ته اشراف النفس و او سوال خدغه سوال لري د دې دواړو سورتونو علاوه تعالی مال درک الله تعالی ماغه قبول کړه. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، وفي اموالهم بمالون د متقینو کې حق دې د پاره د سوال کوونکی والمحروم او غجزان د سوال نه ساتي. امام بخاری ولې د آیات راوړو د دې لپاره چې ځنې خلک د سشته دي چې هغه محروم ته ورګي کنه محروم هم دغه چاته ویلې کیږي چې هغه سوال نه کوي او تمه نه کوي خو غریب دی د علامونه پیژني. علامې څه دي؟ علامې دي چې معنا بیچاره کارو کې سب نه لري ظلمي ځامن نه لري کور کې اولاد شته دي خزه د بچی دي هیڅ عاید نشته بیچاره تا ته د سیګوري په دې سترګو کې تا ته ښکاري چې دا بیچاره دی غریب دی. نو خيار سلام دی ته وایي چې د خلک او پیژني او هغه ته څه ورکی ځکه دا خو ډیر خلک د عزت نفسي د وجنه سوال نه کوي چې زما شانت او عزت تباغ شي او محروم وي. یا مثلا ته او پیژني او یو بوجي واخلې داغه دروازې مخې ته ښکته کی پښمان ته ودانه باسي بس ځام وته ونخي یا د سی وخت هغه سره کومکو کې چې هغه هیڅ پوینش دا ګور ډیره غټه خبره ده. بهترینه صدقه هغه صدقه ده چې ته یو چا سره کومک وکړي او هغه به ځان پوینه کی هغه به ځان پوینه کی لکه هغه د شپې چې انسان وته و درې کسانو ته ورکړو مخکې حدیث کې تیر شو دا ډیره اوچته صدقه ده. ولې ځکه دې کې تا ته ریا راځي رړه کې او دویم خلکو ته ریا کارینم ختم شو او غټه خبره به کې دا وشو چې هغه سړی عزت نفس بچ شو هغه ته پته نه لګي چې مال چا مال راک نو سبا چې ستا مخې لراشي نو سترګې به ښکته نه دا ګوره غټه فایده لري. نو دا بر عزت نفسي به داغه د مسلمان ته بچ کی نو عزت نفسي د مسلمان چې ته بچ کړه ستا عزت نفسي به الله بچ کی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطيه من هو ابقر اليه مني فقال خذه اذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبع نفسك. يحيى بن بكير بسند سره امام بخاري دا حدیث نقل کوي د امام لیث ابن سعد نه هغه استاد په دې حدیث کې یونس ابن یزید الایلی دغه ابن شهاب نه روایت کړي د سالم نه روایت کړي هغه د خپل پلار روایت کړي عبد الله بن عمر نه هغه ما د خپل پلار عمر رضی الله عنه اوریدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لا طعامات به کله کله عطوا را کول عطوا خو پویږي کنه بغیر د بدل نه یو چاته هدیه ورکول یا مالفه کې او غنیمت کې څو ورکول. فاقول ما بوتل یا رسول الله ائته من هو افقر الیه مني هغه چاله ورکه چې د مان زیات فقیر یا رسول الله نو ما ته رسول الله ولا واخله ونی صدا مال اذا جاءك من هذا المال شيء کله چې د دې مالون لته د څه راشي چې وانت غیر مشرف
ستا د زړه تمه ورته نه وي، په زړه کې دې ورته تمه نه وي، ولا سائلین او نه په ژبه د هغې سوال کې، فخصو نو هغه واخله. وما لا او چې زړه کې دې تمه ورته یو سوال کې نو فلا تتبعه نفسک، بیا هغې پسې دې خپل زړه مه تپوه. فلا تتبعه نفسک څه معنی اړه دې پسې مه تپوه، بس هغه تاله جایز نه دی. نو دلته عمر رضی الله تعالی عنه د دې نه ولې ځان ساته؟ ځکه هغه ویله چې ما نه غریب ته یې ورکړه. نبی علیه الصلاة والسلام به کله عطیه ورکوله د صدقاتو نه فقراو ته. باب من سال الناس تکثرا، باب دې په بیان دی خبره کې چې سړی د خلکو نه سوال کوي تکثرا دا مصدر دی، یعنی د تکثیر د مال لپاره سوال کوي چې مال مې ډیر شي. بس دای کسب کار ګرځولې دی، د دې لپاره نه کوي چې خپل ضرورت او مشکل پر رفع کی ولګه پر رفع کی، بلکې د دې لپاره سوال کوي چې مال زیات کی. نو جواب د من محذوب دی، یعنی معنا من سأل لأجل التكثر فهو مذموم، بد کار بد عمل له. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. یحیی ابن بکیر په سند سره حدیث امام بخاری نقل کړي د لیث ابن سعد روایت کړي د عبید الله ابن ابي جعفر نه، او ما د حمزه ابن عبد الله ابن عمر نه اوریدلی دي، او ما د عبد الله ابن عمر خپل پلار نه اوریدلی دي رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما یزعل الرجل، یو سړی وی دای کاری دای کسی وی یسأل الناس چې خلکو نه سوال کوي د پاره تکثر چې مال ډیر شي او دا هیڅ ضرورت ته نه لري، تر دې دا کار کوي چې یات یا مړ شي نو به راضي په ورځ د قیامت کې لیس فی وجهه نه وي د په مخ کې مزعة لحم یو ټوټه د غوښې، یعنی دا د جزاء من جنس العمل شو. په دنیا کې د مخ غوښې خلکو ته وړاندې کړي دي، د مخ غوښې په سوال باندې توی کړي نو په ورځ د قیامت کې هم د په مخ باندې یو ټوکړه د غوښې نه. بل روایت باب کې دی تبرانی نقل کړي او د بزار هم نقل مرفوع چې لا یزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه، یو سړی همیشه چې هغه غني او سوالونه کوي د خلکو نه وای د مخ به داسې شي چې زوړ وي، یعنی د الله په رضوان به دغه مقصد څه حیثیت نه. دلیل حدیث په دې باندې چې مخونه به په اختلاف د اعمال سره تغییر خوري، توریږي با سپینیږي با غوخي به پینې، لکه یوم تبيض وجوه وتسود وجوه. یو سړی خپل مخ په دنیا کې د دې لپاره ذلیل کی، د دې لپاره چې ضرورت نه یو د خپل مخ غوخي خلکو ته توي په سوال سره، ځکه دا سوال خو آسان کار نه دی کنه، الله به د مخ کوم دغه شان غوخه ختمه کی. دا چا لپاره چې سوال کسب ګرځي او د ضرورت د لپاره نه کوي بلکې مالداري د لپاره کوي، ځکه وعید کې ذکر کړي لمن سأل تکثر دا چې دائما سوال کوي او مال ډیر، یو هغه سړی چې سوال کوي دائما خو هغه ته ضرورت لري. نو دلته دا فرق دی په مابین دا غیر او د دې کې بیا هغه څوک چې هغه سوال کوي د حاجت د وجنه اگر کټول عمر کوي هغه به دې کې شامل نه دی، خو چې سړی دا سوال کوي د دې لپاره چې مال زیات کی تکثر نو به دغه حالت به په قیامت کې. وقال ان الشمس تدنو يوم القيامه حتى يبلغ العرق نصف الاذن فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله حدثني الليث قال حدثني ابن ابي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى ياخذ بحلقه الباب فيومئذ يبث الله مقاما محمودا يحمد اهل الجمع كلهم. وقال معلى حدثني وهيب بن النعمان بن راشد بن عبد الله بن مسلم اخي الزهري عن حمزه سمع ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. د دې حدیث اړوند یو څه جمله دا حدیث نور امام بخاری ذکر کوي. وقال او په دې حدیث کې نبی عليه الصلاه والسلام به دا خبره وکړه چې اخر عمر برانځ دي شوی په ورځ د قیامت باندې تر دې چې د خولې به انسانانو د غوګونو ته را رسیدلی. نو دې کې خبره ده چې د چا په مخ خلې نو هغه ډیر سوځي، د دې لپاره دا یو قسم را بد اتصال ده. د داخله په دې سختۍ کې به استغاثو د آدم انو طلب د مدد به کې د آدم علی السلام په واسطه باندې الله ان شاء الله تسوال وکړه، بیا هغه ته عذر پیش کې، بیا موسی علی السلام تراشی د حدیث به تفصیلی په شفاعت کې راځي، بیا به دوی فریاد درستیو کې په واسطه د محمد صلی الله علیه وسلم باندې د الله ان شاء الله حساب او کتاب شروع کی. دا حدیث دلته مختصر راوړی غواړه دیکه اول آدم علیه السلام نزی به نوح علیه السلام نزی به ابراهیم علیه السلام لورځي به موسی علیه السلام لورځي او به اخر کې محمد صلی الله علیه وسلم.
وزاد عبد الله ابن صالح په خپل حدیث کې دا زیات کړی دا روایت هم موصول بزار او طبرانی په اوسط کې را نقل کړی دی چې حدثني لیس ما ته حدیث بیان کړی لیس ابن سعد هغه ما ته حدیث بیان کړی ابن ابي جعفر چې دنو عبید الله دی په روایت کې بیا دا خبره ده فیشفع شفاعت به وشي د مخلوق په منځ کې ليقضى د لپاره چې فیصله وشي مابین مخلوق کې شفاعت د دې لپاره ده نو نبی رسول الله په يمشي لاړ وشي حتی ياخذ بحلقه الباب حلقه د دروازې د جنت بونی سي او د الله نه سوالو کې فیومئذ یبعث الله والله بدا اوچت کی مقرر به کې د مقام محمود د پاره چې دا شفاعت کبرا ده او محمود ذکر احمد او اهل الجمع ټول محشر والا بد حمد و ثنا ادا کی چې تعالی دی الله خیر در کی چې ستا سفارش نبی رسول الله تبوي الله قبول کو او حساب و کتاب شروع دا ورسره ان شاء الله حدیث کې بیا راشي چې حساب و کتاب نه شروع کی مخلوق اولین او اخرین مرا غون شوی د سخت حرج مرج بین عمر بر حقیقت یو ارسړې په خولو کې ډوب ولاړی ترڅو چې نبی عليه الصلاه والسلام الله ته سر په سجده کړه کې او سوالو کې الله بوله سوال قبول کی وقال معلا وحدثنا وهب بن نعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم اخي محمد بن مسلم دا عبد الله ابن مسلم د محمد بن مسلم بن شعب دا غورور اخي الزهري ذکر ویل عن حمزه دا روایت حمزه بن عبد الله بن عمر نه کوي چاغه د خپل پلار ابن عمر ناوړي دي نبی صلی الله علیه وسلم په مسله د سوال مبارک دا حدیث وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین د قبر لاړمانا ماران باور کړی درسا ماران باور کړی درسا بد حال وی چې سرور کی بندیوان کړی مولا بد حال وی چې سرور کی بندیوان کړی مولا حرام فحاشین می امان کړی مولا الله